دا توري کې د الله دوه صفاتونه یو توي رحمان یو توي رحیم او دا مشهور صفاتونه دي مونږ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم نو د دوانو رحمان او رحیم د دوانو مبدا او ماده رحم دی رحمان د سنا ماخوذ دی د رحمنا او رحیم د سنا ماخوذ دی د رحمان معنا هم رحم کوونکی د رحیم معنا هم رحم کوونکی د رحمان معنا هم رحم کوونکی د رحیم معنا هم رحم کوونکی صحیح دا ودار چې رحم کوونکی دی رحم کوونکی دی رحم کوونکی دی او رحم کوونکی دی او دا ټیک دا خو د رحمان تعلق دنیا سره دی د رحمان د رحم تعلق دنیا سره دی او د رحیم د رحم تعلق آخرت سره دی حضرت علی به دعا کولا یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخرہ او د دنیا رحمانا او آخرت کی رحیمہ او دنیا کے رحمانا اور آخرت کے رحیمہ نو دنیا کے رحمانا مانا چې د اللہ تعالی رحمت په دنیا کے عام شامل دی دا اللہ تعالی رحمت په دنیا کے کم رحمت دے عام شامل دے یعنی دا جنرل دے او انکلوڈیڈ ٹو ایوری ون دا یو عمومی رحمت دے چې هر چاته شامل دے کافر ته هم مسلمان ته هم نیک ته هم اوس ما ته وګوره زه بس کوم مسلمان یم الحمدلله او به مې د مرای څخه تېرېږي او معدې ته ځي دا د خدای رحم دی بعیني دغه کیفیت د کافر ته هم شامل دی هغه هم دې ځای خلی نه کله کله ول بسکټ ونخلی کله کله ول کوکي ونخلی صحیح نو اوس دغه رحمت عام شامل دی خو وکانه بالمؤمنین رحیما الله تعالی وایي چې الله په مؤمنانو باندې رحیم دی نه دې رحم تعلق د آخرت سره دی او دې رحم ته وایي هغه رحم چې خاص کامل دی وړاندې نه عام شامل دی او دا دویم سره خاص کامل دی نو خاص معنا دا د سپیشل خلقو لپاره دی چا لپاره سپیشل خلق مؤمنان دي مونږ یو الحمدلله ټول وایي الحمدلله مونږ یو صحیح نو دا رحم خاص دی او دویم کامل دی پرفیکټ رحم دی ځکه د جنت نه او د الله د ملاقات نه زیات پرفیکټ رحم بلکې دی جنت نعمتونه خو پرېږده چې الله تعالی سره کوم ملاقات به زمونږ کېږي د هغې نه لوی مقام یا سبحان الله الله تعالی فرمایي ولدینا مزید نعمتونه یې ذکر تاسو په جنت کې دا درکوم دا به درکوم دا درکوم دا درکوم ورپسې موږ سره تاسو دپاره یو بونس دی څه شی بونس دی صحابه پیغمبر علیه السلام تپوس کړي بونس کې به څه شی راکوي څه شی به راکوي دې بونس کې به څه شی راکوي نو حضور علیه السلام ورته لقاؤکم مع الله خدای سره به ملاقات کېږي سبحان الله اوف الله سره ملاقات کېږي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سترون ربکم سترون ربکم کرویت القمر لیلة البدر او کما قال علیه الصلاة والسلام چې تاسو ټول به خدای داسې وینئ په قیامت کې او په جنت کې لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ وینئ لکه څنګه چې نو نمبر اول چې ذات د الله به نه ویني رڼا د الله به ویني ذات د الله نه څه شي رڼا د الله او نمبر دویم یعنی داسې به هر یو سړی ویني لکه سپوږمۍ اوس څوارلسمې سپوږمۍ ده په اسمان کې کامله سپوږمۍ ده نو اوس په دې خطه کې څومره چوم دي نو یو سړی دا ویلی شي چې ما خو بېګا سپوږمۍ هم نه لیده نو خدای دې وکړه ته و بهر دې راوتې که نه صحیح که بهر راوتې خو سپوږمۍ یو داسې شی دی چې د چا د وجې هغه تا نه پوشیده نه شي پاتې کېدی چې و د ده پناه وله ځکه ما ونه لیده صحیح دی مخې ته ولاړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل چېرته به چا دا تکلیفونه چې بل ته وایي لږ سر کته کوئ چې زه الله ووینم حضور علیه الصلاة والسلام ټول به یې داسې ویني لکه د څوارلسمې سپوږمۍ چې ویني الحمدلله